بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانین الصرف بسلسله کې دا زمونږ څلورم درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږ د اسم فاعل قانون هغه ذکر کوو. د قانون د ذکر کولو نه مخکې تاسو ځان په دې خبره باندې پوهه کئ چې په دې قانون کې به مونږ ذکر کوو د ثلاثي مجرد، ثلاثي مزید، رباعي مجرد، رباعي مزید. نو په دې باندې ځان پوهه کول ضروری دی چې ثلاثي مجرد څه ته وایي، ثلاثي مزید څه ته وایي، رباعي مجرد څه ته وایي او رباعي مزید څه ته وایي. د دې ذکر به اخوا په قانونونو کې ځای په ځای باندې راځي. نو ثلاثي مجرد دی ته وایي چې د هغې د فعل ماضي د واحد مذکر غایب په صیغه کې درې لفظونه او درې واړه اصلي وي. د اصلي مطلب دا دی چې د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې وي. نو اوس نصوره دا ثلاثي مجرد دی ځکه چې دا د فعل ماضي لومبۍ صیغه ده او په دې کې درې حروف دي او درې واړه اصلي دي. یا داسې سمعه، نو سمعه هم ثلاثي مجرد دی ځکه چې د دې د فعل ماضي لومبۍ صیغه ده او په دې کې درې حروف دي او دا درې واړه د اصلي دي، یعنی د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې. نو مونږ په دې کې دا قید ولګاو چې د واحد مذکر غایب په صیغه کې درې حروف وي ځکه چې د دغه نصوره نه مونږ گردان وایو او د جمع مذکر حاضر صیغه مونږ وایو، نو نصورتم وایو مونږ. نو په دې کې خو درې حروف اصلي دي، نون، صاد، را، او اخوا دا تا او میم دا د فا، عین، لام په مقابله کې نه دي بلکې دا د ضمیر علامت دی او ضمیر دی. نو په دې باندې اوس دا اعتراض څوک نشي کولی چې تاسو خو دا وایئ چې ثلاثي مجرد به هغې ته وایي چې د هغې کې درې حروف او درې واړه اصلي. نو په نصورتم کې خو حروف د دریو نه سوا دي، نو دا خو بیا ثلاثي مجرد نشو بلکې ثلاثي مزید فيه شو. نو ته دې آسان جواب دا دی چې مونږ پکې دا قید لګولی دی چې د فعل ماضي د لومبۍ صیغې اعتبار دی. نو ثلاثي مجرد به مونږ هغې ته وایو چې د هغې د واحد مذکر غایب په صیغه کې، یعنی لومبۍ صیغه کې درې حروف وي او درې واړه اصلي وي، نو دې ته به مونږ ثلاثي مجرد وایو. دویم ثلاثي مزید فيه دی او ثلاثي مزید فيه هغې ته وایو به مونږ چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې د دریو حروف اصلیو نه علاوه زاید حرف هم وي. او د هغې مثال دی اکرم بروزن افعل. نو اوس دلته درې پکې حروف اصلي دي لیکن حمزه پکې زاید ده، یعنی د فا، عین او د لام کلمې په مقابله کې نه ده. بل رباعي مجرد، رباعي مجرد به مونږ هغې ته وایو چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې څلور حروف وي او څلور واړه اصلي وي، یعنی د فا، عین او د لام اول او د لام ثانی په مقابله کې وي، زاید حرف کې نه وي. د هغې مثال دی دحرج بروزن فعلل یا بعثر بروزن فعلل. نو اوس په دې کې څلور حروف دي او دا څلور واړه حروف اصلي دي او زاید حرف پکې نشته دی، نو دې وجې نه دې ته به مونږ رباعي مجرد وایو. اوس د دې په مقابله کې دی رباعي مزید فيه. د هغې تعریف هم آسان دی چې د هغې د فعل ماضي په لومبۍ صیغه کې د څلورو حروف اصلیو نه علاوه زاید حروف وي، خوا که یو حرف وي او که دوه حرفه وي، لکه تسربله بروزن تفعلل. نو دلته څلور خو پکې حروف اصلي دي لیکن دا تا دا پکې زاید ده. اوس مونږ راځو
د اسم فاعل قانون له. نو د اسانۍ دپاره دا قانون دا مونږ په 2 حصو باندې تقسیمو. یو حصه دا ده چې د ثلاثي مجرد نه اسم فاعل دا به د فاعلون په وزن باندې راځي. د ثلاثي مجرد چې څومره ابواب دي دا غینه به اسم فاعل دا به د فاعلون په وزن باندې راځي. لکه ضرب یضرب دی نو تدینه به اسم فاعل د ضاربون په وزن راځي. ضاربون بر وزن فاعلون. سمع یسمعو تدې باب نه مونږه اسم فاعل جوړو نو مونږ به تدې باب نه اسم فاعل د فاعلون په وزن باندې جوړو. نو د سمع یسمعون به اسم فاعل راځي سامعون. د فتح یفتحون به راځي فاتحون. او دلته دا خبرم یاد ساتئ د اسم فاعل چې کومې مشهور شپږ صیغې دي یعنی فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلة، فاعلتان، فاعلات. نو په دې شپږ وړو صیغو په ابتدا کې دغه فاعلون وزن دا موجود دی. په فاعلون کې خو ښکاره دی او په فاعلان کې فاعلون وزن راغلی دی او په آخر کې الف او نون ورسره راغلی دی. داسې په فاعلون کې په شروع کې فاعلون وزن راغلی دی او په آخر کې ورسره وو او نون راغلی. په فاعلتون کې فاعلون وزن راغلی دی او بیا ورسره تا د مؤنث علامت دی او دغسې په دې 2 نورو صیغو کې. نو خلاصه د دې حصې دا راوتله چې د ثلاثي مجرد نه به اسم فاعل دا د فاعلون په وزن باندې راځي. اوس د ثلاثي مجرد نه علاوه چې نور څونه بابونه دي خوا کاغه د ثلاثي مزید فیه دي، خوا کاغه د رباعي مجرد دي او خوا کاغه د رباعي مزید فیه دي. نو هغې نه به اسم فاعل د دغې باب د فعل مضارع معلوم په وزن باندې راځي. د ثلاثي مجرد نه علاوه چې څونه بابونه دي خوا کاغه ثلاثي مزید فیه دی، خوا کاغه رباعي مجرد دی او خوا کاغه رباعي مزید فیه بابونه دي. نو د دغې بابونو نه به اسم فاعل د هغې باب د فعل مضارع معلوم په وزن باندې راځي. البته فرق به دا وي چې د علامت مضارع په ځای باندې به مونږه میم مضمومه راوړو. علامت د مضارع به مونږه حذف کو او د هغې په ځای باندې به مونږه میم مضموم راوړو یعنی د میم د پاسه پیش او د آخر نه مخکې کوم حرف دی نو که په هغې باندې د مخکې نه کسره موجود نه وه نو مونږ به ولا کسره ورکو. دا 2 تبدیلی شوي. او درېمه ده چې مونږ به په آخر کې تنوین راوړو یعنی 2 پیش تنوین به مونږ راوړو. تنوین تمکن د اسم علامت. نو مونږ سره به د اسم فاعل ته دغې باب نه جوړ شي. لکه مونږه د یکرمونه اسم فاعل جوړو نو یا علامت د مضارع به مونږه حذف کو د دې په ځای به مونږه میم مضموم راوړو. او دلته خو د مخکې نه د اخرني حرف نه مخکې کوم حرف دی را په هغې باندې کسره موجود ده نو د کسرې ورکولو ضرورت نشته دی. البته په میم باندې پیش دی نو دغه پیش دا به مونږ په تنوین سره بدل کو نو د یکرمونه به مونږ سره جوړ شي مکرمون. اوس د دحرج یدحرجو دا باب د رباعي مجرد نه دی. د دې نه مونږه اسم مفعول جوړو اسم فاعل جوړو. نو د هغې اسانه طریقه دا ده چې د دحرج نه مضارع معلوم راځي یدحرجو. نو د دې اسم فاعل دا به هم په دې وزني لیکن فرق پکې څه دی چې علامت د مضارع به مونږه حذف کو د هغې په ځای به میم مضمومه راوړو نو د یدحرجو نه جوړ شو مدحرجون. او دې مثال کې هم د اخر نه په مخکې حرف باندې کسره موجود ده لہذا د کسرې ورکولو ضرورت نشته. البته په جیم باندې ضمه ده نو دغه ضمه دا به مونږ په تنوین سره بدل کو نو د یدحرجون مونږ سره جوړ شو مدحرجون. یو دریم مثال مونږ ذکر کو
د تسر بلنه مونږ اسم فاعل جوړو او دا باب رباعي مزید فيه دی او مونږ د قانون په دویمه حصه کې دا ویلو چې د دې بابونو نه به اسم فاعل د فعل مضارع معلوم په وزن باندې راځي نو د تسر بلنه مضارع راځي یتسربلو تسربل یتسربلو علامت د مضارع ته مونږ لري کړه د هغې په ځای مونږ میم مضمومه ولګوله نو متسربلون ته جوړ شو او مونږ پکې دویمه خبره بیا دا کړې وه چې د اخر نه مخکې حرف باندې که زیر نه و نو مونږ به وله زیر ورکو نو دغه او دلته زیر نشته دی لہذا دغه فتحه دا مونږ په کسرې سره بدل کړه او په آخر کې نون تنوین د اسم کم علامت دی هغه م راوړ نو د یتسربلونه مونږ سره جوړ شو متسربلون نو دا د اسم فاعل قانون شو حاصل دا راووت چې د ثلاثي مجرد د ابوابو نه به اسم فاعل دا د فاعلون په وزن راځي او د ثلاثي مجرد نه علاوه چې نور کومه بابونه دي نو د هغې بابونو نه به اسم فاعل د فعل مضارع معلوم په وزن باندې راځي البته فرق بدای چې موږ به د علامت مضارع په ځای باندې میم مضمومه ولګو او د آخر نه مخکې حرف له به مونږ کسره ورکو که د مخکې نه پې کسره موجود نه وه او په آخر کې به مونږ تنوین تمکن د اسم علامت هغه به راوړو نو مونږ سره به اسم فاعل هغه جوړ شي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.